Deniz Juri, Abasi Juri, Afghan, Indian Hafta Afghan. مداخلات منسي امر خود بخود باغ شيخ مرغوب سياري شاب صابو بناتي مذاكرات مطمئنة ندي شاغر طرف خبر دارا ما مذاكرات ما روان خلي داك شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ددير رقم دبير زدكي تجاجي جلسي قدرمن مشکا پښتونخوا مليان پارټي محبوب چیرمن قدرمن محمود خان راچوزي د پارټي مرکزی سیکرټري قدرمن نواب صاحب په دې جلسه کې ناست د پارټي صوبایي او مرکزی مشرانو لیکن الله ضلع او د چمن شاعرانو سپین ږیرو ځوانانو همزولو ستاسو ټولو په اجازه نن موږ د ملي شهید افغان شهید د شهادت په سلسله کې یو داسې خاورې ته راغلي یو کومې خاورې چې ډېر لوی انسانان زېږولي دي د دې خاورې غیرتمن باتوره غیرتمالو همیشه د دشمن مخنیوی کړی دی که دلته اورنګ راغلی دی که بیا فرنګ راغلی دی که بیا د فرنګ په شکل کې یو بل راغلی دی دې غیرتي خاورې او د دې ولس د دوی مخنیوی کړی دی که موږ یو څه شاته لاړ شو چې کوم وخت د پنجابي استعمار انګریز استعمار خلاف په لر او بر وطن کې سنګر ګرم وي په هغه وخت کې د دې خاورې یو ډېر لوی عالم مولوي سلام صاحب په خپل شعرو باندې په بیتو باندې دې کار راپورته کوئ دې کار ته شعور ورکوئ دا کار یې راپیدا کوئ که بله خواته زه د غازي عبدالله خان خبره وکړمه چې هغه خپله په سیاسي مبارزه باندې دې کار ته شعور ورکولی د فرنګي مخ یې نیولی نو دا کار دی خپل دښمن په پورته کولی بیا د دې خاورې ته یو داسې اعزاز ورکول شوی دی چې کله په 1920 کې د افغانستان پاچا غازي احمدالله خان د لندن په دوره تلي نو دی د چمن د انویسټیګیشن څخه د خپله دورې آغاز کولی په هغه وخت کې خان شیر خان یوسفزي او نور پښتانه د چمن شاعران د خپل پاچا استقبال ته ورغلي وو هلته خان شیر یو شی ولیدلی دوی د خپل پاچا سره د خپلې خاورې سره د دې ولس مینه ولیدله دویم شی دا ولیدلی چې دا پښتانه قام د دې خاورې سره مینه لري دا قام بې نظمه دی دریم شی دا ولیدلی په دې قام کې چې دا قام انګریزي استعمار خپل غلام کړی وو د دوی ګوټونه به یې ورڅخه کول نو دوی ډېر په دې شي باندې ضعیف شوي ده په هغه ورځ دا فیصله وکړه چې زه به دا قام د دا غلامۍ څخه خلاصومه زه ازادۍ ته مخامخ کومه پر دا خاوره باندې هغه ټیم دا دستور وایي داسې
بیا هغه یو واقع موږ راواخلو دا یو ثبوت ورکوي چې باره موږ یو یو دا یو ثبوت ورکوي چې دا خاوره زموږ ده غازي امان الله خان زموږ باچا دی په 1919 کې خان شهید دا سوچ ورکوي هغه زموږ د پاکستان ځکه زه دا وایم علامه اقبال هم دا سوچ د پاکستان سوچ نه و کړی موږ د خپل باچا استقبال ته راغلي وو انګریز په دا ښه خبر و هغه په دا رښتیا خبر و چې موږ دا خاورې د خونو سره کمه رشته ده دوی موږ د خپل باچا د استقبال څخه راوګرځولو پنجابی ته به ما څنګه راګرځې په تا کې دا دونه توان دي چې موږ راغلی ملګرو لالا به خبره کوله چې په دا ملک پاکستان کې یو ډېره لویه برخه د پښتنو ده او که بیا په دا ملک کې د پښتنو لپاره یوه پالیسي جوړېدله د افغانستان په هکله یوه پالیسي جوړېدله په دې کې به خامخا پښتانه قیمت ګرځي د پښتانه په خوښه به دا پالیسي جوړېږي او که بیا د پښتانه په خوښه دا پالیسي نه جوړېدله نو دا به استعماري پالیسي د دې به موږ غمنه نه کړو د دې به دا پارټي پښتونخوا ملي پارټي همیشه غمنه کړي ملګرو لالا به ویلې دا جنرالان به څنګه زموږ پر ځای فیصلې کوي زموږ د طبیعي فیصلې به څنګه دوی کوي دوی به څنګه راپورته کېږي دوی به د افغانانو فیصلې کوي دوی به د افغانستان فیصلې کوي پرتل یې نشي کولی دلته چنګیز راغلی د دا ارمان نه وختئ دلته فرنګی راغلی د دا ارمان نه وختئ د پنجابان ستا ارمان به څنګه کېږي لالا به یوه خبره کوله چې دا د چمن شاعران دا د چمن شاعران دا د چمن شاعران سارګل د حکومت نه مني ته وایې چې د ګشې پراخه ده په کابل نه زما حکومت کې یا دا ارمان له ولاکه پراسولو دا د چمن له غیان نه مني ولا غیان دا ګش داسې مناسې کې نه مناسې دا ټول نه مني دا خبره ملګرو دا اوس دا شته چې لالا څه نه شي لالا په دا وجه شوي کړی چې لالا د دې کار خبره کوله لالا د پښتانه خبره کوله لالا د مسلمانو خبره کوله لالا د افغانانو خبره کوله لالا د یووالي خبره کوله دا شکر ناورین چې په موږ باندې سوی دا شکر نه دا ظلم چې په موږ باندې سوی نن دې به دا چمن ښار کې راواخله ستا یو سړی د دې څخه نه خلاص اوس نه ده کاروبارونه داسې مخ کړي دي د شګوبه نه لري صنعتونه نه لري خپل ځمکه واک اختیار نه لري یو دوه دانې به دلته بریګیډیر یا کرنل به ناست شي هغه به ستا د ځوان ستا د کاروبار ستا د هر شي فیصلې کوي زه به دا اریان یم په دا چمن ښار کې دا خلک وزارت څنګه کوي کاروبار یې بند کړئ دا باډر یې بند کړي دا ګیټ یې بند کړئ 15,000 کرایې ده او دا کرایه باندې خلک حیران شي 15,000 کرایه نه کوي خوا پرکړو د دې خلاف لالا راوتلو چې جدوجہد نه کولی د دې خلاف لالا راوتلو پر دا شی باندې دې شریک دي ملګرو په دا ملک پاکستان کې د آئین پر نامه یو شی نشته د قانون پر نامه یو شی نشته بس که تا د پاکستان جنډۍ لګولې وه تورې ښیښې وې دا اساین نشان د موټر لګولې دا ستا څه زفران ویې کړه یا که ته پښتون مړه کړې که د ده کاروبار ځینې نیسې که دوی بې کوره کړې که بې تعلیمه کړې پیسې یې ټوټه کړې دا به یو څه ته نشي ویلی په دې ملک کې عدالتي نظام نشته د لګاو کیسونه نه پراته دي عدالتونه خپل کار ته نه پرېږدي جنرالان دي کرنلان دي راپورته کېږي او دا ولس تاسو ججال ته وایي چې تی به د ولس فیصلې نه کواسې تی به ولس نه سر خلاصواسې سره به نه خلاصي میډیا ډېر کماله ده میډیا به واک ته حقیقت وشي نن میډیا د پښتانه خلاف استعمالوي د افغانستان خلاف استعمالوي د میډیا په ذریعه باندې اعلانونه کوي چې افغانستان ونیول شوی پلانکي ونیوئ پلانکي ونیوئ ستا پلار یې نشي نیولی دې خبرې نشته ملګرو د څلوېښت کاله نه زیات وشول په افغانستان کې دا خط روان دی په څه روان دی په څه بنیاد روان دی د دې خلاف دا پارټي راوتلې ولا راوتلې جدوجہد کوي تا څلوېښت لکه افغانان وکړل تا دوه کروڑه افغانان بې کوره کړل یتیمان یې کړل منډې د بورې کې منډې
کړی دي. هغه پیشواني د پاکستان او د امریکا جنډې سره لګېدلو بیا د دوی د اتحاد دوې جملې لیکلي دي. شاته د امریکا له تاسو دلته اتحاد کې بیا د امریکا کافره نه ده که بیا به دغه افغانستان کې بیا د امریکا کافره ده که تا ته فنډونه درکوي بیا د امریکا کافره نه ده که په افغانستان کې لګیا دي سل سلامه چې بیا ورته وایي دا کافره ده. نن خو د امریکا ووتله نن د امریکا ووتله نن ته څه لپاره لګې نن دلته څه حمایت کوي دا راګرېږه منګورو لالا په یو شي باندې ډېر زور ورکولی. نن دا پارټۍ د هغه شي لپاره دلته راغلې وه نیشنل ایجنډا باندې لالا ډېر زور ورکوي. نیشنل ایجنډا باندې به موږ ډېر زور ورکوو. هره پارټۍ هر کام هر مشر ته به موږ دا خبره کوو چې بھائی موږ یو نیشنل ایجنډا غواړو. د پښتانه داسې یوه ایجنډا چې کله به پښتانه یو سختره راشي پښتانه به سره کښېني یو لایمل به جوړوي بیا به د هغه مخنیوی کوي. پر دې به ټول سیاسي ګوندونه ټول علاقې دا ټول سوډونه زموږ دغه دي قومونه دي پر دې به سره یو کږو پر دې به دغه کړو. دا پارټۍ ته دا سزا به دغه وجوړ کړې ده. لالا شهید په دا نیشنل ایجنډا په دا یووالی پښتون ته راټولې کې دا د دغه پرېږدو پر دې موږ ته سزا راکړې ده. نن موږ بیا په داسې راوتلي یو د یو شي په غرض نه یې راوتلي دا پښتانه ټام د یووالي په غرض باندې راوتلي یو. مشر محمود خان سکزي اعلان وکړي د دا یووالي لپاره د دا نیشنل ایجنډې لپاره چې موږ به د 3 میاشتې بعد په بنو کې دغه کوو. بلکې زه دا وایم چې 2 میاشتې درسره پاتې دي موږ په بنو کې راغونډو کړو چې یو کوږو به بیا به نیشنل ایجنډا جوړو او بیا به یو شي باندې سیاست کوو. هره پارټۍ به دا نیشنل ایجنډا مني. که چا نه منله تر داسې پارټیانو د دوی سره ملګرتیا نه کوي. منګور به داسې به سر خلاصو 40 کاله ده دا پارټۍ دلته لګیا ده. د 95 کاله د خان شهید دا شی محسوس کړی چې دا کار غلام دی. دا شی محسوس کړی چې دا کار سره دا ټول روان دی. زیاته به موږ سر خلاصو زیاته دا شی راوشه باسي په دا کار کې به دا انسانانو کې ناست به دا شی راوشي د تا سره زیات ټول نه دی سوی په کوم شکل کې نه دی سوی په هر شکل کې نه دی سوی دی. زیاته به د تا د مشران څه سر ته خلاصي ستا د کا مشران دوی نه درلکوي. خان جلالي خان یې په دا چمن ښار کې شهید کړي. ستا د کام سیاستدانان نه درکوي. ډاکټر صمد یې د نه شهید کړي. ستا د کام وکیلان نه دي چې په 8 اګست باندې ستا وکیلان نه شهید کړي. ستا د کام چې کوم دغه دي دا څه ورته وایي په نوکریانو باندې چې کوم خلک دي هغه در واخله خدای دا د دوزه یې شهید کړي. ستا به د پارټۍ جاسوسي کوي هغه ورته نه کوم شهادت قبلومه ستا جاسوسي نه کوم دا کام جاسوسي نه کوم. مزدور اوس یې بله راخیستې ده اوس یې بله راخیستې په کورونه راوځي زموږ ښځې راته کوي بېعزته کوي. سلسله افغان سپین مور وه د ټول افغانانو مور وه په اسلام آباد کې زیاتوب په څو ورکړی افغان یې کله تشدد یې به ورکړی ویې پکې مطلقان بچیان یې ډله کړي د ګران رسول الله خان زیري زوی ورځ خانې ډېرې سیمې کې پورته کړي دا میسج یې ورکولی چې دوی به د یووالي خبرې نه کوئ دوی به د پښتانه خبره نه کواسئ. بیا که زه در واخلمه تا دې وزیر څه لپاره نیولی دی په څه دې نیولی دی څه ګناه یې کړې ده د کوم دښمنانو خبره یې کړې ده تا نیولی دی. په دا مسار د خلاصونو چمن ښاریانو د باډر په اخوا باندې څوک پروت د ګیټ پر اخوا د تا کار په اخوا څوک پروت دی ستا سکزی ور پروت دی ستا تریب ور پروت دی ستا ناصر ور پروت دی ستا کاکړ ور پروت دی ستا د آسامۍ ور پروت دی. کوم یو تا ته دا باندې وایي زده کړنه کوي کوم یو تا ته دا باندې زده کافر دی روز نه کوي اودس نه کوي روژې نه نیسي حج نه کوي کوم یو تا ته دا معلوم دی. ما ته معلوم دی په پنجاب کې هره میاشت کې څنګه کې ستا ګستاخي کړې ده دا د اسلام خلاف تللی دی دا زموږ د حضور صلی الله علیه وسلم خلاف خبره کړې ده. نو کفر چیرې دی نو اسلام چیرې دی ما ته دې شي جواب راکړه. پنجابیه کفر نشته په دا وطن په پښتانه کې کافر نشته په تا کې شته. زه به درته خپل ورور خبره نه کومه زه به درته خپل پښتون خبره نه کومه ته به راځې ته به په سیکانو ته ګردوارۍ جوړې څه ستا د اسلام څه ستا د اسلام دغه شته کولی ته سیکانو ته بغیر ویزې نه ورکوې او چمن ښاریان ته وایې پاسپورټ جوړ کړه ویزې واخله پته دې نه اخلو په دې بیا دا
زمې دی صفا خبره به سره کوو پنجابی که تا ته دغه کوي پنجابی که تا ته کوي هغه تا ته وایي پټان دی هغه د لا پریم مرمه یادوي بیا د ده تراخې په خپل کور کې د تقسیموي بیا د په کاکړ سبزي ترین ناصر فلانکی فلانکی په خاکي نه به تقسیموي سره تقسیمه شو تا د هره پنجابی پردیش شوي دا رښتې تفصیل دی ته چې واسې دوی درته وایي وایي دا بټ دی که د دا خاصیت د بټانو دا خاصیت دی دا ګوجر دی د ګوجرانو بیا دا خاصیت دی دا راجپوت دی دا کافر مسلمان شو د ده دا خاصیت دی او موږ نشي راسې موږ یو بل تر ژیړ سره نه ولیکي تر ګریوانو به سره نه ولیکي دی خپل تعریفان کوي تعریفونه کوي او ما سره نشي سره به به سره نشي ولې به دا خپله دښمني کوو ولې به دا خپله کور خرابوو پر دا شیان به سر سره خلاصو که په کوم مجلس کې که په کومه پارټۍ کې که په کوم شي کې د پښتانه د یووالي خبره نه وه د ده د ژوند خبره نه وه د ده د ترقۍ خبره نه وه د ده د وسایطو په خپل اختیار خبره نه وه موږ د هغه شي سره وګورو که تاسو یو مشر ته پټکۍ ورته اساسي قانون مشر ته پر دا نه ورته اساسي چې بیا د مشر راپورته کړي ستا د غلامۍ پر دا ورته اساسي چې دا مشر مو قرباني ورکړي دا به کله په یو بلیا به دا کار راتله دا کار مخنیوی به کوي تا ته به لاره درشي که کوم مشر ما ته دا لاره نه راښوله زما پر ځای قرباني نه ورکوله زما پر ځای د سر قرباني نه ورکوله موږ ته داسې نه وسوځو بیا که کومه پارټۍ ده که هغه د پښتانه خبره نه کوي زما د مفادو خبره نه کوي او په ما باداري کوي زه ته دا ګېټ کې وساتم دا د ولس دا ولس به تر دا ګېټ نه هم نه وسرځي دا یو کار به راڅخه واخلي ډېره مننه کور مو دا افغان شهید عثمان شهید فرزند خوشحال خان چې تاسو ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړي راته پکار ده چې ښه شعور وکړو خو نه یې کوو راته پکار ده چې ښه شعور وکړو خو نه یې کوو ورته اظهار چې د خپل زور وکړو خو نه یې کوو د زورورو زور ته ونه ګورو زړونه مات کړو د زورورو زور ته ونه ګورو زړونه مات کړو ورته تپوس چې د ورځ خو نه یې کوو چې پر ځان باندې شپوسي او حیران سي ورته چې پر ځان باندې